کوم انسان چې دا غواړي چې په روزۍ کې مې برکت شي نو هغه د 2 رکعاته اشراق کوي او کم از کم 2 رکعاته چاشت نفل دی کوي زیات 12 رکعاته دي نو انشاءالله په روزي کې به برکت. نو ساخت په وخت کې موسی علیه السلام فرعون سره مقابله وا. فرعون دومره جادوګر راغونډ کړي په لختو باندې په پړو باندې او بیا اوښانو باندې رسۍ پړي راوړي او جادوګرو منتر په اوې خلکو ته سترګو مخه هغه ماران جوړ شول. موسی علیه السلام ته الله فرمایي القی یا موسی، اے موسی ته هم اوس دا خپله لښته واچوه. چې موسی علیه السلام خپله لښته پرېښو نو غټه اژدها مار ته جوړ شو او په یوه نوړۍ کې دا ټول وخوړل. نو الله فرمایي اے زما محبوبه موسی علیه السلام ته مې چې په کوم وخت کې فرعون باندې غلبه ورکړله ما د په هغه وخت باندې قسم وي ته ما نه یې پرېښودی ته خو زما محبوب یې. دې لجاته الله د سخت وخت قسم وخوړلو. او دویم واللیل اذا سجا ما دې په تکې تورې شپې باندې قسم وي. الله دا ولې وفرمایل مفسرین سبل الهدى والرشاد الفرید او دین علاوه شمائل ترمذی په دې کې دا حدیث موجود دی چې الله محبوب صلی الله علیه و آله وسلم ته الله دا شپې باندې قسم ولې وخوړلو. فرمای موسی علیه السلام ته مې په ساخت کې غلبه ورکړله او اے محبوبه ته مې معراج ته په لږ شانتې وخت کې آسمانو ته په تورې شپه کې وخېژولې بغیر د رڼا. اے محبوبه سدرة المنتهی ته مې ورسولې. سدرة المنتهی باندې جبریل پاته شو مخکې نشي تللی نورانیت نه وزرې سوځي بیا ته په رف سورلۍ باندې ما کېنولې او په دې تورو تیارو کې اے محبوبه ته ما جنتو ته ورسولې او جنتونو منازل حور و غلما قسم ځایونه عرشونه مې در باندې وکتل. اے محبوبه دې تورې شپې په تیارې باندې مې د قسمې ته ما نه یې پرېښودی. دې لجاته الله یو ځل د ساخت اولني وخت قسم وخوړلو او بیا یې د شپې تیارې قسم وخوړلو. یو روایت کې راځي چې دلته له والضحی نه مراد چې دی هغه د نبی علیه السلام امام رازی په تفسیر کبیر کې 9 صدۍ کې تیر شوی دی. امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه فرمایي چې والضحی نه مراد نبی علیه السلام مخ دی. الله فرمایي والضحی اے محبوبه ما د ستا په دې ورځې په شان پړکېدونکي مخ باندې قسم وي. نبی علیه السلام مخ مبارک څنګه و؟ مخ مبارک کتابونه وګورئ، شمائل ترمذی وګورئ، سبل الهدى وګورئ. نبی علیه السلام کم اوصاف خاص د مخ په حواله سره ذکر کړي دي. حیران به پاته شي چې څنګه الله ښایسته محبوب